الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر اشهر حرم کم چې د شروعنا الله د میاشتو عزت ورکړ د سلور میاشتې دی هغه په اسلامي شریعت کې نن سبا هغه روان دي او پاره کې انتهایی عزتمند او فضیلت والا لس شپې او لس ورځې هغه کې مونږ تاسو جون تیرو سورۃ الفجر کې الله پاغه باندې قسم خوړلې ده والفجر وليال عشر والشفع والوتر ابو الليث لګي خپل تفسیر کې چې والفجر دا قسم ده او جواب ده ان ربک لبالمرصاد کړي نه الله په فجر په سبا باندې قسم خوري سبا دوه قسمه ده هغه بیا فقهي بحث ته پای کې نو وليال عشر مراد سید ابن عباس نا رضی الله عنهما نے روایت نقل له تفسیر ابن ابي حاتم کې چې عشرۃ الاضحى دا لس ورځې مراد دي د اضحى دا د ذل حجې دا اول لس ورځې او شپې مراد دي اول ذل حجه الى يوم النحر در قربانه تر ورځې پورې دا لس او شپې الله په دې قسم خورلې دي د دې مقام او مرتبه غوچته ده ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي چې واللیالی العشر المراد بها عشر ذی الحجه ابن عباس ابن زبیر او مجاهد سلف او خلف ټول دا وایي چې دا لس ورځې شپې د دې مقام ډېر اوچت دی بیا احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مزید وضاحتونه کړي دي ابن عباس نے مرفوع حدیث نقل دے صحیح بخاری کے ما من ایام العمل الصالح احب لله فيهن من هذه الايام یعنی 10 ذی الحجہ د هیڅ روزو نیک عمل الله د دومره محبوب نوي څومره چې د دې لسو ورځو شپو عبادت الله د محبوب وي صحیح بخاری حدیث دی نه اشهر حرم دغه شان د عشره د ذل حجې د لس ورځې شپې څومره چې په دې کې د عبادت لوی مقام دی په هغې باندې اجرونه ډبل او ډېر میلاویږي دغه شان ګناه هم په دې کې د هغې سزا ډېره ده ټول مفسرین او محدثین په دې جمع دي بیا دې کې د عرفې ورځ د هغې ډېر لوی مرتبه ده رسول الله وسلم به د عرفې په ورځ باندې روژه نیوله عرفه هغې ورځې ته وي په کومه ورځ باندې چې حاجیان په عرفات کې سنن نبی داود کی حدیث تے 2437 صحیح حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با د ذل حجې په نهم ورځ باندې روژه نیسله او دا د عرفې ورځ ده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه ويوم عاشوراء وثلاثه ایام من كل شهر سنن نبی داود کے بل حدیث نقل لے غم سید په دې باب کې یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اهل الاسلام د عرفه ورځ د قربانې ورځ د ایام تشریق نیمه وضاحت کوم رسول دا زمونږ د اهل اسلام اختر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وهي ایام اکل و شرب دا د خوراک او د اسکاک ورځې دي د عرفه په دې ورځو کې دومره اوچت مقام دی په دې لس ورځو کې چې د دې ورځې دعا هغه بهترین دعا ګڼل شي په حدیث حسن درجه حدیث تے سنن ترمذی کے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ بہترین پا دعاگانوں کے دعا دا یوم عرفہ دا صحیح مسلم حدیث تے 1348 چې د عرفه پرز باندې الله خپل بندا او بندگان د ور نه آزادي
په دې ورځ باندې دومره زیات بندګان ازادي. ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فيه عبدا من النار من یوم عرفه. دومره بلابل ورځ وي چې څومره په دې ورځ باندې الله پاک خپل بنده او بندگان د اور نه ازادي. دا د عرفه مقام دی. صحیح ابن خزیمه کې حدیث نقل له سند صحیح دی د ابو هريره رضی الله عنه نقل له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یباهی باهل عرفات اهل السماء. الله فخر کی په اهل عرفات والو اسمان والو ته او ته وی چې وګوره ما بندگانو ته مال راغلی دي شعثا غبرا ببرسر دي د دور ډکتی. فخر د الله سره خی هغه متکبر ذات ته. دا د دې روز مقام دی په صحیح حدیثو پرانا کې. صحیح مسلم کې بل حدیث نقل له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احتسب علی الله تعالی زما په الله دا قوي ګمان دی او یقین دی چې د عرفه دروازه دروځي په نیولو باندې الله پاک تیر شوی کال ګناونه او د آینده کال ګناونه الله بخي. سنن ترمذی او صحیح مسلم حدیث دی. دا ډېر لوی مقام دی د عرفه دروازه. اوس نن سبا خو مسله دا ده چې لکه عرفه پاکستان سره ومنو وې مانزو کالته ومانزو. افسوس دا ده چې نوې دور سره نوې ناشنا مسلې راغلي او خلک بیا اریان نه پدې کې چې لکه تکبیرات به کله شروع کو واجب دي. افسوس دا ده ائمه په وخت کې داسې مسائل نو بده کې بس مونږ خپل قول هغه چلو هغه دا دی چې عرفه به مونږ سبا مانځو ان شاء الله. سبا به روژه نیول پکاري مونږ له سبا چې کوم ورځ د ځکه چې سبا به حاجیان زی عرفات ته نو سبا روژه نیول پکار دی. وختر خو پاکستان کې تاسو ته پته د ګل پرز دی او تکبیرات به شروع کیږي د اتوار د سهار نه. مثلا سبا دا او زه حدیث ان شاء الله تاسو مخې تقدم آئے کې خبره بل شان ده. نو مسئلې ما تاسو ته چې نه وراله دا حل مونږ سره نشته دی او تکبیرات دې کې د جګړې څه شي نشته چې کله شروع کو کله پریدو. صحابه په ټوله میاشوي ټوله میاش به بلارو کو سو کې دل راتل به ریل راځو رسو دې مسائل الله. تشریق ایام التشریق دا کمی دی او تشریق د ولي وي. ابن حجرم تحقیق کړی دی او نهایه کې ابن الاسیر لګي چې دا درې ورځې دي وهي 3 ایام تلی عید النحر تر اختر پورې دا کنه 10 11 12 ذی الحجه. عرفه نو شروع شو عرفه نه هم ذی الحجه سال د حاجان او اختری ان عرفه سال د حاجان او اختری نمونګو بس یورس پکې کې راځي دغه دلته کې لانجه جوړیږي. سمیت بذلک من تشریق اللحم دا نمو لزکه ورکړی شوی د ابن اسیر لګي چې وهو تقديده وبسته في الشمس ليجف. عرب به دا غوښې نور ته خورولې چې دا وچی شي په دې وجه د تشریق ویلی شي. اسوګو چې لأن لحوم الاضاحي كانت تشرق فيها بمنا. منا کې هلته کې خلک غوښې ذبح کیږي چې کله نور روخیږي کنه نور روخي دا غنه پس قرباني کیږي ځکه ودا داسې ویلی شي لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. دغه بګه دعا غوال شو. دریم دا چې ان المشرکین كانوا یقولون اشرق سبیرا کیما نغیرا. اغي بد الفاظ وي سبیر د غر نوم نه پمینا کې دي ناغه به وی چې ادخلوا ايها الجبل في الشروق وهو ضوء الشمس. نو غرات د نور پرانا کې داخل شوي کیما نغیر د پر شم قرباني وکړو نه پدې وجه اسلام هم د غنوم برقرار وسات. خو بهتر پدې کې دا چې دی بل غوخه او چولې خورې کړې به وي یو طریقه وکنه مونږ ته یاد دي زمونږ نیا بکول داسې عامل به ته جوړ کو ځوړن به کل څه تکنیک وي اوس دا ایام التشریق دي دې کې بدی دا غوخه او چولې د نور دا تشریق ته پدې وجه وي. تشریق شرق مشرق طرف راختل یو سیز را برکېدل. تکبیرات د تشریق پدې کې کتاب الاثار کې امام ابو یوسف رحم الله روایت نقل کړی دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه انه كان يكبر في صلاه الغداة من يوم عرفه. د عرفه د سار نه تکبیرات شروع شو الى بعد صلاه العصر من اخر ايام التشريق.
دا ایام تشریق د اخیره ورځې پورې مازیګر مونځ پورې تکبیرات به ویل فرض مون وروستو پتیزه. خو ابن حجر لیکي چې ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث نه دی نقل چې تکبیرات کله شروع کو. هو اصح ما ورد فيه عن الصحابه قول علي وابن مسعود، صحیح قول پدې کې هغه چې نقل دی ابن مسعود نه او سیدنا علي نه. علي رضی الله عنه روایت تاسو ته مو وي چې د عرفه د شهر سار نه بشورو شو اخیری ورځ تر مینا پورې. ابن المنذر د دې تخریج کړه فتح الباری جلد 2 بیا د الفاظ مختلف الفاظ نقل دي چې په کوم الفاظ د اداجی صيغه د تکبیر نو ابن حجر ویلي دي صحیح الفاظ هغه دي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیره دام دی بګه چا بګه ولله الحمد اضافه کړل دي او چا بګه د اضافه کړل چې لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا الفاظ مشته بګه کم چې دلته مروج دي روایتو کې ثابت دي الله اکبر دوزل شو لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. دی خو باندې خدي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دومره ډیرم نيزي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. فتوا په دې باندې ده عرفه د سار نه شروع شي. ما خو تاسو ته عرفه کې عدل د مسائل دي د پاکستان ځان لا رفه ده پاکستاني رفه ده او سید اوریجنل عربیان او رفه ده په کوم ورځ چې عرب حجاج چې کوم دي حجیانو په عرفات کې دا عرفه ده نور څه طرفه وي عرفه ساری کخپي خدا غشي دي دا هغه سانه تکبیرات شروع کول پکار دي. دلته خو بیا زمونږ روز اختر رستو کېږي نه تکبیرات او مسله جوړيږي د احناف او د مسلک مطابق نه پدې وجه مونږ وایو چې د پاکستان د عرفه د سار نه تکبیرات شروع کې عرفه روزه غي سره ونیسه تکبیرات سم مسله نه غورځي او هغه کې یو شانواله ضروری دی په عرفه کې نه هم لسما یو لسما دولسما او دیار دسم تاریخ چې کوم دی د ذوالحجه اگست نه یا دوما ذوالحجه اسلامي میاشو د اختر د سلورمې ورځې مازیګر مون باندې به تکبیرات ختميږي د احناف د مسلک مطابق کم چې د علاقو کې د مغولو د وخت نه رایج دي. نو فتوا په دې باندې مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکي جواهر الفقه کې څو پجامه باندې مونږ کې ځان لمونځ کې ټول بده کې یو برابر دي زنانا نارینه دواړو باندې واجب دي چې د مانځه نه پس الله اکبر لا اله الا الله والله الله اکبر ولله الحمد به وي بلند आवाज سره. زنانه کو کور مونږ کې نه وای بخامخه هو لګ وخت आवाज سره. دا خوده کې د عرفت فضائل شو او داغي تفصيلات شو. بیا دې پس اهم عبادت هغه قرباني د په اسلامي شریعت کې مونږ چې قران مطالعه کو نو قران د قربانه تاریخ ډېر زوړ خول دی. سورۃ الحج کې 34 آیت او 67 آیت کې اشاره شوی ده ښکارې ویلي تصریحاً ویلي دي چې د هر امت د قربانه یو طریقه وا چې هغه په هغه طریقه باندې خپل قرباني منزله کوله به ولکل امه جعلنا منسکا هر امت لپاره گذشته امتونو لپاره مونږ طریقه د عبادت د قربانه جوړ کړو. بیا قران ګوره مخکې قربانو باندې بسماني ور راته هغه به سيزو ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام قرباني سره لپاره د لپاره چې د الله نوم والی باغ ساروج دی له ورګړي دي توحید عملی توحید شیخ به وی چې عملی توحید قائم شي عملی دغه دا پلیتان چې دي د پندتان دا خو د بوتانو او د ونو غټو لټو پوجا کوونکو دغه پنوم باندې به ویني تو یولې او تاریخ کې دا دی چې عربو بغلا کعبه کې چاپیره قرباني وکړه کلم نوونه ویني به چاپیره په غټو مټو 500 باندې ومګلو هغه به نه خوړې دا ځکه فقولوا مما يذكر اسم الله بیا قران وای او په دغه باندې قران تنقید مو کو الله ينال الله لحومها ولا دماؤها استاسو دا غوخه دا ویني الله ته نه رسی تقوا استال دغه تقوا د عقیده تقوا د عمل تقوا د پیسو تقوا د اخلاص تقوا د اخلاقو قربانه کې دغه خبر ډېر ضروری دي. سودی لین دین شرکی عقیده چې دا پکې نه کدا پکې له قرباني نه کیږي
که تشل د الله نوم په واله خو چې دلته د ګن پروت دی هغه پای نه حلالېږي. دې کې څومره حدیث چې ما متعلق مولیان هم اسانی ګوري کنه چې څه ته تیار بیان ملو شي. د علوم کراچي نه یو رساله هغه وزي یا په نت باندې پرته ما هغه وکړه ترجمه القرآن مال رضی د مودودی صاحب رساله ده هغه وکاږي دغه مضمون پکې راغلو دغه دوړو چې ما چاړو که بس یو حدیث پکې صحیح تقریبا چې په 15-16 غنټې پاغه باندې ما واغسته اول باغه په تیزه سره وېما او بیا با صحیح حدیث لازمه دا د رسالو کې داخله ګوري کنه بعضی مولان د اخبار نه بیان کوي وجه سب کې ګوري خو نه کنه چې ضعیف ته موضوعي دي الګا زمو یو استاد ما ته د خبره یاد شي نه مال ډېر شرم راشي محمد عبدالظاهر محمد مونږ اوس رسول حدیث ویلو اسلامي کې نغوی تعالی حیام نه در دی چې ته په منبر ناسته او د نبی سلام ته دروغ نسبت کې موضوعي حدیث بیانې ته دومره نشي کوي چې تحقیق وکړي چې دا حدیث شته پیغمبر ویلې دی نه دی ویلې ته دومره نشو کولی بس دا یو خبره ده دا موږ ته ودرېږي بیا خو د وعیدات په دې کې زیات دي که نه خو اصل محنت خو په سړي باندې استاد کوي استاد د څنګه یې هغه حال مته مې هغه سس پسې دغه حان ته به مې نه دی کې حدیث دی نقل کړو په دغې کم چې د علوم کراچي رساله ده څوک مفتی دی هغه لیکلي دي ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم انسان چې هر عمل کې بدا غرض خو په دې قربانې پر الله ته ډېر محبوب عمل هغه چې انسان وینه توي کې وینه وبوي ان قرباني وکي نو قیامت پر به دا ساروي راځي د خپل خکرو سره د وختو سره د خپومو خپل چې دې سره به راځي او قربانې وینه چې په ځمکه صوت ویږي د هغې د پرېوتونه مخکې الله قبوله کړي فتیبو بها نفسا ندا په خوشحالۍ سره کوي ډېره مزیداره خبره ده هذا حدیث حسن غریب سنن ترمذی کې غریب تاسو امام ترمذی اصول نه دي دوسته غریب دغه وګوره غریب څه ته وي نو مستدرک کې هم دا نقل له ذهبي وی چې بده کې سليمان واحد واهي پدې په سند کې راوي دي سليمان واهي سنن الکبرى کې هم نقل له نو احمد بن حسین البيهقي هغه د امام بخاری رحم الله قول نقل کړي هو حدیث مرسل ځکه چې دې کې ابو مصنع دی د هشام نه روایت نه نقل کړي د نه سما نه کړي البانی دا حدیث ضعیف ګڼل دي عمدہ وجوهات دي بل حدیث پدې کې خلق بیانی چې د هر وخت د قربانې د هغه ثواب دی هغه انکار نشته دی خو پدې کې صحیح حدیث نشته دی ضعیف حدیث دی مستدرک کې نقل جلد 250-422 دا غي چې څومره وړي د قربانې کومه بهتره په باغې باندې بهتره اجر ملایوي انسان ته صحابه تاسو کو نبی سلام نه ما هذه الاضاحیو دا صدا قربانې د دې سو هغه ته وی چې نبی سلام فرمایل سنت ابيکم ابراهیم ستاسو د پلار د ابراهیم علی السلام د نیکو دغه طریقه ده کنه یو مونږ تر دې څه فائدہ ده نه په هر وخت را دې اجر دی زید بن ارقم نه دا حدیث نقل له زهبي وی چې په دې کې عائز راوی دی ابو حاتم وی چې دا منکر الحدیث دی بل حدیث د معجم الکبیر طبرانی دی نقل کړی دی په 10948 نمبر حدیث دی هغه هم دغه دی چې په دغه رز د قربانې د وینو تو یو نه افضل عمل افضل ثواب بل نشته دی ابن حجر هیثموی مجموع الزوائد کې دیګه یحیی بن حسن خوشنی دی ضعیف دی بل حدیث هغه ما پورن چې ترجمه القرآن کې ولوس د خپل مضمون مې دا به خامخا بیانوم مون میو کوم اسپخین چې بیا ما هغه سند وکړو اسناده ضعیف بلکې منکر دی داغه چا چې وس کې دو قرباني ونکړه نظمون جمعه ته عیدګاه ته نه راځي تا مسند احمد کې نقل له حدیث دی ضعیف دی بل حدیث نقل له بده کې مستدرک حاکم نبی سلام فاطمی بی بی د پاسا خپل قربانه ته حاضر شه ذکر فانه یغفر لك عند اول قطره تقطر من دمها د دې هر اساس کې د قربانه چې کم کیږي نه باغې بستا ګناه معاف کیږي او دا سی هوا چې ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين
نه عمران او توي صحابي دغه موجود و چې آیا دا استاد د اهل بیت لپاره خاص دي کنه ټول مسلمانانو لپاره؟ نبی صلی الله علیه وسلم ټول لپاره عام دي. دغه ابو حمزه ضعیف جدا او په بل سند نقل له عتیه نه، عتیه واحده او ته بودوی کمزور دي. موجم الاوسط طبرانی جلد صفحہ 176 ایک حدیث نقل لے یا ایھا الناس خلقو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ضحوا واحتسبوا بدمائها قربانے او کې د دې قربانې پکولو په دې وینو بیولو کې ثواب عقیده ولري زکه چې د دې دا وینه کوم پریوزی په زمکه فانه یقع فی حرز الله عز وجل دا الله په حفظ او امان کې تویږي. دغه عمر بن حسین عقیلی دی او هو متروک الحدیث هغه نه څوک حدیث نه علی سړیا کمزور دی. ډېر حدیث په دې کې دوه درې نورم دي چې په دې کې ګډ چې کوم دغه سردار دی غوړ دی د پلان کې بيزینه د پلانې نه پای کې ابو سفال راوی امام بخاری لیکي فيه نظر کمزور دی او څوک چې قرباني کې نه د لپاره د جهنم د اور نه حجاب جوړیږي. حجاب مجمع الزوائد کې لیکي وفيه سليمان بن عمر النخعي وهو كذاب سند کې دغه راوی دروغجن دی. بهر کیف دا خدای کې کمزور حدیث او خلق باک نه کوي چې بس کمزور وي ریشاوي رطب او یابس هر څه لري راچي. نبی سلام حدیث ته تاج ما د اولاد سے خبره نسبت کو چې ما نه دی ویلې جهنم کې ځان لا کور جوړ کو نیا خلکو د پیغمبر دروغ وایا ځان جهنم کې کور جوړ وایا تحقیق او صحیح حدیث بیانو. سنن ترمذی کې حدیث دی اوس ازو احکام ولا دا صفائی زګه پکاري نن سبا خو انټرنیټ عام دی کنه بس هر چاته آسانه شوی د ضروري کا قرباني کې مسائل په ګوګل کې ولې غراب شي نو سم دروغ وي پکې دا ټول د نت مواد نه ته وې کنه چې هغه تحقیق ما وکړو دغه د غیر اویانو دغه د غیر حالت د حدیثو کم چې د خلکو بیان کړی بغیر د تحقیق نه. قربانی دا سنت عمل یاد ساته. امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کې باب په دینم قائم کړی دی. ابو بکر عمر رضی الله عنه په قربانی نه کول ودا خلکو وجوب ته رسول وجوب ته په حدیث ویم تاسو ته. خو سنن ترمذی کې دام نقل دام وره چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه کې 10 کال پاتې شوی او هر کال به قربانی کوله. نیت ساته دې کې موږ دغه پرويزانو تنقید کو چې غیدا وای چې مړه قربانی دا خو یو ډوډۍ ده چې حاجیان ال تجمع شي نه بس هغه ول ته روټیو کې نور قربانی نشته. علیه سړی سره ہوتے بہت وي رسول الله سلام په مدینه منوره کې حج هټ لس کال هغه مسلسل حجونه خونو دی غړي خدای یو حج غړي دی د نبوت نورستو ثابت دی یو دی نه نور کلونو کې قرباني غړي په کلی کې غړي دی مدینه کې غړي دی کنه. او نبی سلام بچ قربانی کول عیدګاه کې به کوله صحیح بخاری حدیث ته اپ خپل به کوله. بل حدیث په دې کې نقل لې لا تذبح الا مسنه دا دینه مخ کې دا بتا ته وې ما چې صحیح حدیثو کې بلکې ضعیفو کې نه قربانې سن حساب نشته. نصاب تاسو پیژنئ پلان کې سره ودو مدور مکالی کنه نه بخامه قرباني کوي. مروج دا خبره ما ته معلومه دي ما کتاب دی کې دا ما ټول جمع کړی د فقها او ټول اقوال موږ دا غي نه انکار نه کوو خو کله یو سړی وس کیږي هغه بخامه قرباني کوي. بهترین عمل له افضل عمل له ایک شک نشته دی وسی کیږي لشل روپے دی وته او د قرض د باندې مکوي ښا د قرض باندې مکه چې په ما باندې قرض دی پتا څومره قرض دی 100 لگا قرضدار خو لشل روپے وي او قرض چې د خلاصيږي خو عبادت چې روزه راشي زما ټی پی ته زما پلان کې دی او چې د غراشي قربانې رد راشي په ما قرض دی امولیان چې دی خورو کې امولا دی د بیان کې ډېر زګونه غورځي ناغه چې راشي نو دا روزي شنه خې دوی کاله مال راکا کاله دې مال راکا کنه یا او دا او زماشن اوس پتا قرباني نه کیږي بیا د قرباني رد تیری شنه اوس پل کاله واله اوستا شو دا د مولیانو حیلی دي لعنت ته بده خلکو به مولیانو باندې لعنت ته په دین کې ګوتی وي او باندې او پرتګونه ولګوري چې تا د اسلام سره دا کې لوړ کې نه یو امی او عام سړی بس کوي بس سبب وې د خلکو. خا قربانې د ساروی صحیح مسلم کې حدیث ده اصول د لا تذبح الا مسنه
هغه غاښ والا غاښونه چې د هغې شوي هغه ذبحه کوئ الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضان که تاسو باندې تنګي راله نه کوم چې ګډ دی که نه د هغې نه جزع ذبح کولی جزع څه ته وایي د اتو یا نهو میاشتو که دغه نه پیدا کېږي او سترګې اخلي که نه نه په دې کې البحر الرائق د احنافو زمونږ کتاب دی د هغې شرح د کنز الدقایق کې مسله دا ده بیزه او بیزه د یو کال پوره کېدل ضروري دي لازمي دي چې وي او یا د هغې وجود دومره غټ وي چې د باډۍ نه د کال ښکاري که نه د کال معلومیږي نو د هغې قرباني جایز ده زموږ د احنافو د مسلک مطابق او د حدیث په رڼا کې دا د بیزې او د ګډې او د ګډو د هغې خاندان مسله شوه غوا میخه غویې د 2 کالو کېدل ضروري دي ذهن کې خبره واچوئ اوښ د 5 کالو کېدل ضروري دي که د دې نه کم وي قرباني پې نه کېږي خو هغه خبره یاد ساته باډۍ نه غټ دی دومره ښکاري باډۍ نه غټ دی د دغې عمر ښکاري سترګې اخلي بیا پې کېږي دا خبره یاد ساته سنن ترمذي حدیث دی د ابو ایوب انصاري نه چا تپوس وکړو ابو ایوب انصاري مشهور صحابي تاسو به دا نوم اورېدلي خو خپل نوم یې چاله نه ورځي که نه خالد نوم یې دی ښه هغه نه چا تپوس وکړو د نبي اسلام زمانه کې به تاسو څنګه قربانۍ کولې نه هغه وایي چې د ټول کوډو طرف نه به یو بیزه مونږ ذبحه کوله كان الرجل يضحي بشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس پخپل به مخوړه په خلکو به مخوړه تر دې چې خلکو فخرونه شروع کړل فسارت کما تر معاملې دا شو لکه تاسو چې وینئ سیالې شروع شوې فخرونه مقابله زبم خامخا کوم ته ښه خبره ده بیا اهل علم د دې حدیث لاندې ای قول نقل کړی دی ابن کثیر امام ترمذی چې لا تجزئ الشاة الا عن نفس واحده دا یو تن د طرف نه بیزا او دا ګډ د یو تن نه بکیږي ښه عبد الله ابن مبارک او دا اکثر اهل علم دا قول له رد المختار البحر الرائق احناف علما دالی کی بیزا ګډا دا یو سړی قرباني کولی شي یو نارینه یا یو زنانه یو سبې ده غوا غوې میخه او اوخو دا د وو کسانو طرف نه بکیږي ښه تر دې چې صلح د حدیبیه دوران کې نبی سلام د نوح بیبیانو طرف نه غوا قرباني کړې وه خو زیات مشهور قول دا دی چې وت کسان بس د غوا کې کافي دي اوښه پورې که نه بیا دې کې دا مسلم ده چې په یو کور کې څومره کسان صاحب استطاعت دي وسې کېږي د قربانۍ هر سړی به خپله قرباني په خپله کوي د پلار هم وس کېږي د زوی هم کېږي د لور هم کېږي د ټولو ګاډي چلیږي تاسې شته خلک د کلو خبره نه کوو کېږي د بعضې خلکو وس کېږي د ټولو کېږي خو داسې دي چې سهار په یو ګاډي کې ځي ماښام په بله کې ځي غرمه په بله کې ځي شته دا خاورونه ترې ډک دي که نه دا ټول به خپله قرباني ځان لګوي دا په یو قربانۍ دي نه خلاصېږي ټول صاحب استطاعت دي که سبق وي نه وي الکان دي جنکې دي شادي شوده دي غیر شادي شوده دي دغه خبرې پکې نشته دی که دی یو قرباني وکړه دا ناشکري ده او د شرع خلاف دي بیا حدیث په دې کې نقل دی د دې خو باقاعده د موږ والد صاحب یو نقشه جوړه کړې وه هغه څاروي چې په هغې کې عیبونه دي او په هغې قرباني کېږي نه کېږي هغه نشم پیش کولی لکه ټایم ډېر زیات کم دی هغه خورو کې تفصیلي بیان ما کړو حافظ صاحب جماعت کې هغه بیان کې هغه پوره وضاحت ما کړو خو په هغې کې ما داسې حدیث نه ویل هغه ټول فقه کتابونو نه ما هغه بیان کړو 13 کال دا روز غالبا چېرته به ریکارډ به پروت وي سلور قسم څاروي د مسند احمد حدیث ته او سند صحیح د نبی سلام فرمایي د قرباني جایز نه ده العراء البين عورها هغه چې په سترګه باندې بټۍ کانا چوته وي ړندۍ بټۍ او هغه واضح د هغې بټۍ والې والمریضة البين مرضها هغه مریضه څاروي بیمار چې هغه مرض د هغې ښکاري والعرجاء والبين عرجها ګوډه چې د هغې ګوډوالی ښکاري والکثیر التي لا تنقي او هغه چې د هغې چربي ډېره زیاتوي کمزوري او چربي پې بلکل ني کمزوري وي والکثیر التي لا تنقي
ډېره زیاته کمزوري بس شله ګوډه د ختمه ده. بدې کې بل خبره ده یا ساتل پکار دي چې د اختر د مونځ نه مخکې به قرباني نه کوي. د اختر د مونځ نه مخکې قرباني نه کېږي. حدیث ته صحیح بخاري کې من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. چا چې د اختر د مونځ نه مخکې قرباني وکړه نو بس اسې ځان له بس غوښه مخه دغه کړه. بل حدیث کې هم دغه دا بس یو بیزه ده او غوښه ده، عبادت ونه شو. د اختر د مونځ نه وروستو مونځ مطلب دا چې حدیث هم پدې کې دغه موجود دي او فقه کې هم دا دي چې اول به مونځ کېږي بیا به خطبه کېږي. د هغې نه وروستو خطبه اورېدل واجب دي. امام چې خطبه وایي عربي وي پښتو وي دی ته به کښېنې په غور دا به اورې، د هغې نه پس به قرباني کې. دا اوسره داخل دي ټول حدیث هم نه ده پدې کې. نه چا چې د مانځه نه وروستو قرباني وکړه نه د قرباني وشوه او د مسلمانانو طریقه د خپله کړه. او قرباني د تشریق په ټول ورځو کې کېږي 11 12 13 ذوالحجه، خو افضل دا ده چې د اول ورځ باندې وکړي. کل ایام التشریق ذبح. مسند احمد حدیث ته حسن درجه کې په دې درې وړو ورځو کې قرباني کېږي، اختر او فرض په دویمه او په درېمه 11 12 13 ذوالحجه. اور پسې نهمه باندې عرفه شوه که نه 10 ذوالحجه شوه 11 12 13. بعضې هغه کلي دي چې په هغې کې جوماتونه ډېر دي، نه که په یو جومات کې مونځ د وخته شوی دی او خلک قرباني کوي نه کولی شي. البحر الرائق جلد 8 صفحه 175 کې دا مسله شته. قرباني دی ځان څاروی د ذبح کوو په هغې کې ماشوم وشو، ذبح نه مخکې وشو. نه د ذبح په دوران کې دغه اړوکې دغه بچی چې کوم دی کټېرې څخې دی هره بلا ده بس هغه ذبح کا. بله مثلا نن سبا خلک ډېر دا تپوسونه کوي چېرې چا قرباني نیولي نه هغې د نوکونو او ویښته نه اخلي. بالکل حدیث کې دا موجود دي. اذا رأیتم هلال ذی الحجه، صحیح مسلم حدیث دی، واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعره واظفاره. کله چې تاسو د ذوالحجې میاشت ولیده او تاسو کې یو سړی د قربانۍ اراده لري دغه خپلو نوکونو او د ویښتو د کټکول نه دې منع شي. صحیح شو. خو حلبي کبیر او شان ورشاه کشمیری لیکلي دي چې مستحبتون دا مستحب دي زموږ لپاره. دلته چې کوم خلک دی د هغې لپاره دا مستحب دي. معنی دا ده چې دې کې ثواب شته دی که ته کې. خو که تا نوکونه کټ کړل ویښته یې واخیستل قرباني دې نه خرابېږي. او واجب او لازم په حاجیانو باندې دي. مسله په ذهن کې کېنوي که دلته چا قرباني نیولې ده او هغه نوکونه کټ کوي ویښته کټ کوي کټکولی شي، که نه کټ کوي نه دې کټ کی ثواب کېږي، قرباني نه خرابېږي. که کټ کی که نه کټ کی قرباني ته نقصان نه رسي، ثواب یې شته. خو چې کوم حاجیان دي په هغې واجب دي هغې به نه اخلي ویښته. هغه خو به وروستو چې کله هغې احرام نه فارغېږي ځان به صفا کوي. مسله دغسې ده. که چا نی اخیستې ښې کړي دي که اخلي واده اخلي هغې کې څه ګناه نشته، مستحب دي، استحباب درجه کې دي، د حاجي دپاره واجب دي. احنافو مسلک دی کې دغه دی. العرف الشذی کې شان ورشاه کشمیری لیکي جلد 3 صفحه 173. والغرض التشاکل بالحجاج. دې کې مقصد دا دی چې موږ د حاجیانو غونته شو چې نوکونه ما اخله ویښته ما اخله. رد المختار جلد 5 صفحه 227 کې بله مسله دا ده چې یو سړي باندې قرباني واجب وه، صاحب استطاعتو قرباني څاروی واغسته او څاروی رک شو یا چاپټ کو یا مړ شو، نو واجب دا دی چې د هغې په ځای بله قرباني وکړي. مسله یاده شو. بیا د دویمه قرباني واغسته او د هغې نه مخکې هغه بله میلو شوه، روکه شوې وه که نه، د مړۍ خبره خو لړه روکه شوې وه یا چا پټه کړې وه په لاس راله، نه بهتر دا ده چې دواړه قرباني که. یو سړی غریب دی ابانې قرباني واجب نه وه خو نفلي طور قرباني کول غواړي، څاروی یې واغسته هغه مړ شو یا روک شو، دویمه قرباني پې واجب نه ده. که هغه روک شوی څاروی په لاس راغی دی غریب له نه دی قرباني کول واجب دي. او که د قربانۍ د ورځو نه پس په لاس راغی نه دغه ځناور د صدقه کې یا د هغې برابر قیمت به صدقه کول واجب دي. بعضې خلک داسې وکړي لکه د اومه کې هم کوي. د دې خبرې زه ډېر وخت نه لګیا خو دا ظالمان د خپل کار نه منې کېږي.
او د قربانۍ کې هم دا چل کوي. هغه دا ده چې قرباني نه کوي څه ګونګړي مونګړي په هغه کې دیګ میګ په پوخ کې په خلکو وویشي. خلک په ومه کې هم داسې کوي. د بچي چې کوم حق دی د الک 2 چیلي حلالول دي په ومه باندې یا په لسمه یا لږ وروستو، او د جینۍ د طرف نه یو چیلی دی یا یو ګډ دی که نه، دا نه کي څه ګونګړي او څه دیګ به وټانګي او به وشي. حقیقت نه ده شوی چې کم مفتی راځي او کم حدیثو کتاب را له وګوره دا ستا په ذمه لازم دی، دا به ته ټیک کې کار کوې کې. د دې وړو کې سټ تړلی شوی دی تر څو چې تا د عقیقه نه ده کړې. دا بلا سپین ګري ناستې دي د خپلو بچو عقیقې نه دي کړې، دا ټوله په ذمه دا قرض پاتې دي. دا وکې د دې حل دا دی چې تاسو د قربانۍ کې د هغې اراده وکړئ. د قربانۍ کې د عقیقې نیت وکړئ. مسله درته وایم وروستو. خو کوم خلک چې خیرات او صدقه کوي د قربانۍ په بدل کې دا نه کېږي. صدقه خیرات میرات ته نه کېږي. ښه همیشه به ګناهګارې او دا قرباني مرباني دا شی نه دی شوی. یو سړی زکات په ځای مونځو کې نه کېږي څه، یا د حج په ځای زکات ورکړي کېږي څه. دا خو مستقل عبادتونه دي د الله بنده. تاسو جرمانه ټیکس خو نه دی چې هغه ورکړه دا به وشي دا ورکړه هغه به وشي. ضبط طریقه دا ده. نبی صلی الله علیه وسلم مسند احمد حدیث ته اوس اختصار سره خبره کوم. اختر مونځ یو کو چې څنګه پاسې دو او سره بل حدیث هم یو ځای کا مونځ خطبه وشو. اول مونځ د اختر پر ورځ باندې اول مونځ ادا کول دي. د احناف مذهب هم دا دی. د علاقه کې پته نه چې احناف دي کم خلک دی راځي چې اول بیان به شروع کړي پړپړه به وږي نه بیا به بل خبره به وږي نه بیا به مونځ وکړي. دا احناف چې کوم کتاب را لې راواخله د فقه کتاب را لې د حدیثو کتاب را لې نبی سلام فرمایي چې اول به مونږ د اختر پر ورځ باندې مونځ کوو. اول ما نبدا به اليوم الصلاه. اول به مونږ شروع کوو مونږ وکړو. دا په کوم مسلک د خلک دا خو ماته دا چته نه دی معلوم چې اول ته تقریر شروع کا پړپړې غاوه دا غنه پس مونږ وکړه. هر مسلک تر حواله کتاب راواله. بازار کې اردو کې آسان کتاب ملاوي کې د مولانا سره بګور پروتي. عیدین کې مسائل کې انسایکلوپیډیا د کراچۍ مفتی لیکلو پاغي کې هم دا لیکل چې اول مونږ کول پکار دي. دا اختر پاز اول مونږ کول پکار دا زموږ د کور مسله نه ده. حدیثو مسله دا مشهور خبره ده. خو دلته کې قرآني شی روان دی د خلکو قرآني مذهب دی چې اول خلکو ته خبرې به کوي بیا به نه اول مونږ دی بیا خطبه ده چې د هغې نبي سلام فارغ شنو بیا به ذبح کوله. هغې کې طریقه دا ده چې په خپله انسان ذبح په خپله وکړي. که نشي کولی خپل یو نایب چې د په ځای قرباني وکړي هغه د مقرر کړي. افضل دغه دی چې په خپله وکړي. او قرباني د ورځې کول بهتر دی. که د شپې د وکړه وشوه خو د ورځې کول بهتر دی. بل چاړه ښه تیره ساتل پکار دا احسان دی د څاروي سره. عایشې بي ته نبي سلام فرمایل صحیح مسلم حدیث چاړه وروړه خو تیرې که نه هغې وایي چې ما په ګټه باندې تیره کړه په نورو څیزونو باندې دغه مه کوې. اډوکې شو یا ګټه شوه په هغې باندې څاروي ذبح کول که نه. یو سړي په خپله ذبح نه ورځي نه په هغه چا باندې ذبح وکړي چې هغه ذبح کولی شي. ذبح په څاروي باندې کېږي. ښه بانګي باندې ذبح نه کېږي. بهیمة الانعام قرآن ویلی دی سورة الحج کې. هلته امام بیضاوي لیکلي دي ابن رشد خطا شوی دی چې هغه دا وایي چې بانګي باندې قرباني کېږي. دا رد پې هغه نه دی کړی خو هغه دا وایي چې سره په دې کې بهیمة الانعام داخل دي. د ذبح په وخت باندې بسم الله الله اکبر ویل دا پکار دي. بسم الله الله اکبر اللهم تقبله مني دام ویل پکار دي. کما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم عليه السلام. دام ویل شي اني وجهت للذي فطر السماوات والارض ما ان من المشركين. دام ویل شي د قرباني آداب دی غدا چې اصول د مخ کې ساروي ساتل دا افضل دی غوړه دي. نبی سلام با ډېر روز مخ کې اغسته بلکې صحیحانو کې حدیث دی چې مکه او مدینه والے به ساروي واغسته نه سربو به په خپل لاس باندې نبی سلام پاڼې ورکولې. هغې سره ساروي سره سړی محبت پیدا شي عادت شي ورسره. بیا چې دغه محبت د الله دپاره قربانۍ خو ډېره لویه خبره ده. ښه د قربانۍ ساروي نه پی اخیستل دغه ویښته کټ کول دا جایز نه دي. اما پی دې واغسل ویښته دې واغسل تیه پړهېدلو تکلیف ہوتا نه هغه به صدقه کې ځان استعمال کې به نه راولي. ښه البحر الرایق هم دغه مسئلې لیکلي چې د قربانۍ نه مخکې چاړه تېرول لازمي دي او یو ساروی د بل ساروي مخې ته نه حلالې او د ذبح نه پس فوراً به د هغه نه سرمن نه وکاږي یخېدو ته به یې پرېږدي. البحر الرایق جلد 8 صفحه 170.
د قربانۍ د غوښې تقسیم بهتر دا ده چې په درې حصو کې تقسیم کې. صحیح مسلم حدیث دی فکلوا وادخروا وتصدقوا، په خپله مخ ځان له ذخیره کول هم شي او صدقه کې. نو کم زناور کې چې ډېر ایسهداري ناغله په توک باندې غوښې ویشل نه دي پکار، هغه په تول باندې ورکې او دې کې کمې زیاتې ظلم مه کوي، دا عبادت دی، دا خرابېږي. په غلا ما په دې کې مه کوي. بعضې خلک خپې به وجود کې د پلاني شوې د نورو نه تپوس نه کي، دا نورو ته د مروتو د عزت د وجې غږ نه کوي، کني دا ظلم دی. هېڅ شی تر هغې نه بس کېده وه اوتله د چا چې څو ورسېدل د مونږ علاقو کې چې کومه طریقه رایي د تا خوا مخکې دا چا دا د چا په تول باندې دا ښه صحیح طریقه ده. نه درې حصې دې جوړېږي، یو د خپله استعمال کي او خپلوانو لم ورکولی شي، ګاونډیانو غریبانو لم ورکولی شي، که ټوله ځان لږدي هم کېښودی شي خپله حاجت دی که نه. او شامي کې دا مسله ده چې په دې کې د عقیقې اسم ساتلی شي ښه په قربانۍ کې. دا مسله شامي کې د ما وختي تاسو ته ووایي د قربانۍ غوښه خرڅول دا حرام دي. فتاوا علمگیری کې جلد 5/231. صحیح مسلم حدیث دی. سیدنا علی رضی الله عنه فرمایي چې ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل زما د دې اوښې قرباني ستا په ذمه ده او د دې دا غوښه او دا نور سیزونه د دې چې کوم دي اجړې موجړې دا تقسیم کا، خو قصاب له په مزدورۍ کې دی کې سور نه کې د خپل جیب نه به هغه له خرچه ورکې، هغه له سرمن یا نور شي هغه له نه شي ورکول چې دا واله دا موږ سره کار وکړو. صحیح مسلم حدیث 1317 صحیح حدیث دی. اجرت به هغه له ځان له ورکې. چا که د کسته یا په غلطۍ سره د قربانۍ غوښه خرڅه کړه، د دې مقابل د دې مطابق غوښه به هغه صدقه کوي ښه، او بیا به توبه وکاږي. د قربانۍ سرمن ځان له استعمالول شي، مثلا مسله ته جوړول شي یا نور سیزونو ته جوړول شي، خو لیکن خرڅول یې نه شي. که دې خرڅه کړه دغه قیمت ته نه شي استعمالولی، صدقه کوي به صدقه کول د هغې واجب دي. ښه چاله مزدورۍ کې نه شي ورکول، امام لا مؤذن لا که چېرې دي غریبانانو صدقه کې ورکول شي، او جمعات کې چانده کې هم ورکول شي، مدرسه کې چانده کې هم ورکول شي. هغه سیاسي پارټي چې د هغې څه دیني خدمات نشته او د خلکو د فلاح او بهبود کارونه نه کړي، نه هغې له به هم دا نه ورکوي. دا یو څو مختصر خبرې وې. نو قربانۍ کې کوشش وکړئ چې غریبانان هغه یاد وساتلی شي. پکې ډېر خلک دی زموږ کلي کې تاسو ته معلوم دی ګاونډ کې هغې قرباني نشي کولی او چاته د شرمه ویلي هم نشي، هغې له حصه ورکول پکار دي. او دا صدق دغه خو ما اعلان وکړو بند کړی شي.